حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اوسو اشعار ویلي دي، ډېر عجیب اشعار دی وایي. غوی لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. وی زمون په کور کې انور دی، ځان لنور دی زمون د کور، زمون په کور کې راکېږي د ټول کائنات ځان له یو نور دی. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. زما د انور دا د کائنات د انور نه ډېر زیات ښایسته دی. نبی علیہ السلام یاد دی بیا دلیل وی ځکه فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. ځکه د کائنات د انور سبا رڼا راختلی نو دا راوخیږي، کله چې نور راخیږي نو سپینه رڼا یي، د هغې نه پس نور راخیږي، رڼا لګېدلي تیرې نه ختموي، په رڼا کې وروسته نور راخیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې شمسی طالع بعد العشاء، زما نور د ماسخوتن نه پس نا وخت راخیږي، په تکو تورې تیرو کې راخیږي. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خدا مطلب دی چې نبی علیہ السلام زما کمرې ته ماسخوتن راځي. دویم مقصد دا دی چې رسول الله داسې رسول دی، داسې پیغمبر دی چې دغه تعلیمات په تکه توره تیاره کې خلکو له رڼا ورکوي. ظلم په دې ظلمتونو کې او دارنګې په دې تعصباتو کې او په دې حسدونو کې او په زیاتو کې او په تکلیفونو کې او په جهالتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ژوند او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا راتلل دا د الله تعالی طرف نه سره پر رحمت دی. ځکه شاعر وایي چې کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم دے رہے ہیں. کہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وفا وکړه او دا ټول هر څه بیا ستایي. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہے، دا دنیا له څه شی دی، له قلم بیا ستایي، له قلم هم ستایي. خو ته خپل داسې وکړه چې ځان د الله او د الله د رسول تابعدار جوړ کړه. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره حقیقي معنو کې څه وکړه، عشق ورسره وکړه، محبت ورسره وکړه، ځان غلام جوړ کړه. من ال د نبی علیہ السلام په ذات باندې اعتراض کوو چې من ځان د رسول الله غلامان نه دي جوړ کړي، د رسول الله غلامان به ځان جوړو چې من ځان ته غلامان وای، من آزاد نه یو. من د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت پړې زما واست په دې مړی کې پروت دی، د رسول الله د اتباع پړې به ما ته خپل مړی ته اچون ال به ما ته بیا سيو متیانی چې من د خپل خودي من د نبی علیہ السلام د تعلیمات او تابع جوړو. هغه شاعر چې وایي چې خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. د خپل خودی دومره اوچته کا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے چې ستاره تقدیر نه مخکې به الله ستانه تپوس کوي چې بتا تیری رضا کیا ہے. ته غواړه چې ستاره رضا سره چې د هغې مطابق تعالی تقدیر جوړ کړم. حدیث کې مسلم کې راغلی پرونه مو ویلو، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي زما ترو انس بن نضر رضی الله عنه، انس بن نضر بلاغه خور و زما ترور ده د انس بن نضر خور وا ولاغه یو ورځ په گاون کې دی وی خزه سره جنگ وکړو، يهوديه خزه و داغه سره چې جنگ وکړو کانه راواغستو هغه يهودي خزه چې واغې له دغه خونه مات کړل په کاني ولولو خزه د خزه غوسم ډیره غوسي خله ولواله نو غاخونه ول مات کړو. هغه زنانه رااله له نبی له سلام ته ویلو چې تاسو دا مسلمانه ده او زما غاخونه په کمر باندې والدي او زما غاخونه مات کړی دي، فیصله رااله وکا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قرآن تابع دی او قرآن کریم کې خدا قانون چې اسن بسن چې چاله د غاخ مات کوستانه بغاخ ماتیږي دا خدای الله فیصله ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس راوخت او انس بن نضر ول دراش استاد خور پر دې خزل غاخونه مات کړی دي. نو د الله رسول فیصله صدا. نو نبی علیہ السلام وتول چې کتاب الله القصاص یا انس انسا د الله په کتاب کې قصاص دی، نه خور دی راواله چې غاخونه علماء ما دغه قصاص به دی علماء په اسلام کې خدا نشته خپل دار پر دی غاخونه علماء. اوس انس بن نضر دومره عظیم سړی دی. انس بن نضر هو د خلې نه یو ډېره تیزه خبره ووتله، ډېره عجیبه خبره. قسم یې وکړو چې والذي بعثك بالحق، نبی علیہ السلام ته وایي والذي بعثك بالحق، زما دی پاغي الله باندې قسمی چې دې د حق سره لګلې لا تکسروا ثنیتها، زما د خور غاښ ته څوک برم نشي کېدلی، زما د خور غاښ څوک نشي ماتولی. یعنی ستا پر رب دې زما قسمی چې زما د خور غاښ څوک نشي ماتولی. نو خبره چاته وکړه؟ نبی علیہ السلام ته وکړه. ولې رسول الله د انس بن نضر نه ریدو سو کمزورې وته چیرته دا خو ډېر غټ جرأت دی انس بن نضر وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قسم دمکی او چیلنج ورکوي چې ځکه قصاص په نبی علیہ السلام علی غاښ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته چاته فیصله کوي چې غاښ ولا مات کا، او انس بن نضر ورته چې زما د تر خور غاښ ورسوکو نشي ماتولی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران دی چې یو طرف ته ملګری دی او دومره عظیم سړی دی جنتی صحابي دی او دا خورم صحابیه دا انس رضی الله عنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کله خدمت کړی کوم چې وراره دی او دا انس بن مالک چې کوم مور دا ام سلیم هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضعی ترور د بیرته دا یو قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خپلوان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاهر خبر د پزړه باندې بیست تیرېدل په دې دوران کې د نبی علیہ السلام د استقراب او د خفقان چې کله د خزو وکړو د يهوديانو ویل چې ابو القاسم بس ټیک د قصاص تنالو او ورته وای چې موږ دیت راکی دیت د یو غاښ تاسو ته په اسلام کې دا پته را چې څوک چاله یو غاښ مات کی نو داغي به ورله لس او خان به ورکې لس او خان ته پنځو خان دې خطا کېږم ما یا 5 دی لس دی ان شاء الله بل جمعه کې به وي مګه خطا شوی ما یا 15 دی لس او خان یا د مطابق قیمت دا چې چاله غاښ مات کو نو دا به دومره ګوره خطرناک دی انسانونه قیمتي دی سوچ کوی یو غاښ یو اخنن سبا په لس لک نه ملاويږي نو که 15 خان شي او د یو غاښ قیمت 50 لک روپۍ شي او بل پرس کې چرته دا لسو خان نو بیا 1 کروڑ روپۍ قیمت د یو غاښ دی او موږ ته انسان اړو انسان نه ښکارا کیږي دا که هر څوک دی کدا قتلونه کوي دا چې چا پته نه لګي چې دا چا مړ کو دا کار د چا لپاره من کو دا با جوړ کې تاسو کې تلاغه غریبانان کسان ولنټیرز او هغه لګیاو ډیوټي کول او پته ونه لګیدل چاو وجل دا په وزیرستان کې قتلونه کیږي دا په باجوړ کې قتلونه کیږي دا په میدان کې هغه علما چاو وجل دا موږ د مسلمانان په یو بل باندې څنګه ټوپک راو چت کو سړی ډزولو معمولی خبر نشو برداشت کولای او درز دا سړی منګ ولو لکه سوچ پکار دی انسان ډیر قیمتي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخندل ویل ان لله عبادا د الله په بندگانو کې د بندگان شته لو اقسم علی الله لابره کدا الله په نوم باندې قسم وکي کنو بیا به الله بری کی ګور انس بن نظر د الله په نوم باندې قسم وکړو الله تعالی بری کو دی تو وی خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تغواړه چې تسغواړي انس بن نظر د رضا مطابق دغه د سوچ مطابق الله په صلی الله پیغمبر اسلام په لاس باندې وکړه دا بیا انس بن مالک فرمایا ام سړی ګورې نو ښه په جنگ بدر کې نو انس بن نظر په جنگ بدر کې نو شامل شوی ځکه د جنگ بدر داسې حادثات تور باندې راغلي او نبی علیہ السلام مدینه کې وو چا ویل چې قافله راغلي د ابو سفیان په قیادت کې نبی علیہ السلام چې کم خلک پاغټین کې پراهمو ویل چې څه پسی چې کله لارې تلاړل نو ابو جهل امر روان نبی علیہ السلام ورته ویل څنګه چلې جنگ کوي که قافله پسې ورځي اتفاق مشوره وشول ویل زو جنگ کو نو په دې وخت کې چې څوک اویلیبل خلک دی او کم پراهم خلک دی هغه جنگ لته لري نو انس بن نظر په دې جنگ کې نو شامل ویل کله چې ماخام راغی ویل چې ډېر غټ افسوس ارمان چې په دې جنگ کې زوی ویلو چې غبت عن اول قتال دا اول جنگ نه غایب ما او کچر تبل جنگ راغی نو لا يرين الله ما اصنع الله به ویني چې زسته مړانه کوما زب الله ته خیمه چې الله ستا په دین څنګه ځان قربانو ما دا انس بن نظر ویلو زب ځانل ترسوم انس بن مالک فرمایي چې کله کال د احد غزا وا کال د احد غزا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله میدان جنگ ته احد میدان ته کله خلک کوس کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 کسان الته کې نولي ویل تاسو باندې راکوزيږي دا کوینه غلطي وشول راکوشول چې راکوشول نو خالد بن ولید په وخت کې مسلمان شوی نو هغه طرف باندې راغی او چې راغی په دې مسلمانانو غزا خو ختم دی لس کسان هغه شهیدان کړل او راکوشول د میدان ته مسلمانانو نه 70 کسان وجل شهیدان کړل ډېر لوی صحابه کرام په دې کې شهیدان شو مصعب ابن عمر په کې شهید شو د رسول الله تر حضرت حمزه په کې شهید شو سترګې ته خلکو استلې وي شونډې ته خلکو پرې کړې وي غاخونه علماء کړیو ډېر غټه مسله ول کړې وا وای انس بن نظر ډېر په غوسه کې اول راغه ویل چې اللهم انی اعتذر الله زما د مسلمانانو شکه غلطي وکړه دا غیر ته عذر بیانوم غلطي دی وشولا هو ابرئ الیک مما صنع هؤلاء د کوم مشرکانو چې دا کوم بدمعشي کړو پیغمبر په سره غلي دي دې نه بیزار یم اول منډه کړی تور راواغسلو منډه یعنی ګور یو طرف ته دشمن دی 1000 کسان دي او په دې 1000 کسانو پسې انس بن نظر ور منډه کړی چې منډه والا خلک حیران دي چې ال تسوک ورتلی شي دا خو د زمری خلوازه کړی د هغه خلیل سړی ځان ور رسي دا د هود د غرته ور منډه والے نو سعد ابن معاذ لمخ لورغه ورته وی چرته روانه نو انس بن نظر تو یا سعد الجنه جنت روانه ما جنت روانه الجنه جنت روانه انس بن نظر وی او بیا ورته وی چې والله انی لاجد ريح الجنه من دون احد بالله می دي قسمی د دې غر درمانی د جنت بیر روان دي دلته ورزما انس بن نظر وی د دې غر نه په ما باندې د جنت بوی روان دي بوی بیر باندې جنت راځي
الته زما حور دي زما غلمان دي زما زه دی بس ورزم دی جنت لا دې ایمان ویلېږي هغه دې کنه د الله په نوم قسم کو الله بری کړو ویل بس بیا زمنګ دسترګو نه پناه شول بیا مالی دل نه دی او بیا نبی علیہ السلام ته وی سعد ابن معاذ الله رسوله انس چې سکول هغه من کې چانه شو کوله داس یو کوتره شروع کړله او په هر یو کس باندې به گزار کوو ویل دا عمل په من کې بل چانه شو کوله کله چې جنگ ختم شو او بیا الله رب العالمین مسلمانان له بیا غلبه ورکړه چې جنگ کله ختم شو په دې دوران کې یو بوټي پرته ده نه سترګشتا نه خلشتا نه مخشتا نه لاسونشتا داسې یو غوښه پرته ده خلک یې اړې راړې چې دا څوک دی پته نه لګي چې دا سړی څوک دی سعد ابن معاذ وی دا مسلمانان نارینه راغلل زنانه راللې او پته نه لګي چې دا سړی څوک دی په دې کې د انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ هغه خور رالاله هغه خور د چا په باره کې چې ویلو چې والله لا تکسر ثنیتها او چې کله رالاله نو دا بندونه وکتل ورته ویل دا زما د ورور د لاسو بندونه دي زه د خپل ورور بندونه د ګوتو پیژنم د دې زینا د دې بندونو نه هغه خپل ورور پیژاند ویل دا زما ورور د انس بن نضر زه هو دی د جنت بوی پورغلیو او هغه جنت ته ورسېد